نه به کامیابی الله داسې تعلیم، نه به کامیابی الله داسې بچی چې هغه خپل پلار ته خپې نه ګرځي، نه به کامیابی داسې بچی چې خپلې مور ته خپې نه اړوي صرف په سملاستو کې. دونه د خپل مور د خپل پلار خیال ساتي، د خپل استاد خیال ساتي. بس کامیابی په دې کې ده، نور په هېڅ کې کامیابي نه ده. قسم په خدای ده که دا پټکي او دا درسونه او دا کتابونه او دا هودې او دا منډې تړلې دا مونږ خلاص کړي چې تر څو پورې مور او پلار په دعا کې او د استاد په دعا کې نه وي راغلي. دا زما نظریه ده. زه یم چې کامیابیږي انسان په سبق نه. ډېر ناقابله طالب العلم کله نه کله کامیاب شي، مؤدب وي. ډېر قابله طالب علم کله نه کله لاړ شي تباه و برباد. مې د ماشومانو نه تپوس وکړو، مې په تاسو کې دونه بهترینه او دونه ښه مور د چا ده چې سپلی والا پالش کوي، بوټان والا پالش کوي. نو یو دوه پکې وي چې مونږ له پالش کوي. نو مې شرم نه درځي چې تاله مور بوټان پالش کوي، تاله سپلی پالش کوي، ته په مور سپلی پالش کوي، ته په مور بوټان پالش کوي، ته په مور باندې خپل سپلی پاکوي. ته ولې نه پاکوي؟ مور له خپې په ژبه وسټه، حق به یادانه کړي. د مور سپلی چې په ژبه پاکې کې د لاندې نه، نو حق به یادانه کړي. ته په مور خپل سپلی پاکوي. نو مونږ اکثر داسې کوو، په کمره کې ناست یو، څلور کمرې وروسته مو مور دې ځای نه چغه وباسو، امي رامنډه کړي، وایي د کولر نه یو ګیلاس اوبه خو راکړه. څونه لرې نه مو راوغوښتله، په 2 میله فاصله کې کولر مو خواته پروت، د ګیلاس ورسره دی. نو دې مشرانو چې دا لوی لوی نومونه دي په تاریخ کې، د دې مشرانو ته اوس ما بله ورځ په جنازه کې ویلي وو هلته په ډاک کې چې دا 4 امامان چې دوی د دین خدمت کړی، د دې 4 واړو امامانو باندې تعلیم مور کړی دی. او داسې میندو به تعلیم کړی. امام مالک رحم الله ته مور وایي لاړ شه، او مسجد نبوي کې محدث ناست دی، د هغه نه علم زده که او فتعلم ادبا قبل علمه. مخکې ته ادب زده که بیا ته علم زده کوه. ځکه که نفس علم دې زده کوه ادب درکې نه ته نشې کامیابېدی. اول ته علم مه زده کوه، اول ته ادب زده کوه. نو چې ادب درکې راله بیا علم زده کوه، چې ادب درکې رانهله بیا علم مه زده کوه. دغه حکم د بچي دپاره دی، دغه حکم د بچي دپاره. که ته علم پسې وته یې، که ته نور څه کوي په دنیا کې، کاروبار کوي چې هر څه کوي. اکثر هلکان وایي مونږ له وظیفه، زما کار نشته دی، وایي مونږ له وظیفه کاروبار، د کاروبار دپاره وظیفې غواړي. هلکه دې نه غټه وظیفه بله شته دی، لاړ شه خپلې مور ته ووایه ما ته دعا وکړه. د مور دعا واله بس دا ډېره لویه وظیفه، دا غټه وظیفه ده. د پلار دعا واله دا غټه وظیفه ده چې د مور او پلار په دعا کې رالی دا ستا کعبه ده، بس دا ستا دپاره کافي ده. بیا وظیفو پسې مه ګرځه. زه به تا ته ووایم چې صورت اخلاص وایه. ته که صورت اخلاص 1000 پیرې هم ووایي د شپې او هره شپه یې وایي، نو چې یوه شپه د مور دعا وکړې د دې صورت اخلاص د وظیفې نه دا درنه ده، دا لویه وظیفه ده. بس ورته وایه چې ما له دعا وکړه زه به کامیاب، چې زه کامیاب شم. مور دله دعا وکړي ته به په دې په وظیفو نه کامیابېږي، د مور په دعا به ته کامیابېږي چې مور دله دعا وکړي. ځکه چې مور او پلار د انسان ډېره لویه سرمایه ده. زه هم اکثر ویم نن په معاشره کې مظلومه طبقه دا مور او پلار دي، او زیات تر د هغه بچو د لاسه مظلومه دي کوم بچي چې په کالج یونیورسټو کې سبق وایي. قسم دی دا مور ته یریږي، دا مور د دغه بچي نه یریږي. داسې نه چې زه دې بچي ته داسې خبره ونه کړم چې بچی مې خفه نه شي، زما د خولې نه داسې الفاظ ونه وځي چې بچی مې خفه نه شي، زه داسې حرکت ونه کړم چې دا بچی مې خفه نه شي. زه په روټۍ کې مانه لږ لیټ نشم، لږ رانه ناوخته نه شي. داسې نه چې پراټه مې نه وي تیاره کړې، ځکه بچی مې رالی دی به خفه شي. او دا د مدرسې دا طالب قسم دی دی په کور کې داسې ګرځي او داسې اوسېږي او داسې حرکات کوي چې مور مې خفه نه شي، پلار مې خفه نه شي. هلته مور او پلار د هغه بچي نه یریږي او دلته دا بچی د مور او پلار نه یریږي. بس دا ډېر لوی فرق دی. تاسو لاړ شئ دا وګورئ په معاشره کې چې دا ډېر لوی فرق دی. نن سبا د کالج یونیورسټۍ والا چې کوم طالب وي او کوم سټوډنټ وي د نه مور او پلار یریږي ښه، ځکه دی بیا مور سر ته دانګي، دی بیا په پلار باندې اثر نه کوي. بس چې څه د په خوله راځي دی پلار ته وایي، چې څه د په خوله راځي دی مور ته وایي، چې دی څرنګې د خفګان اظهار کوي دی کوي. د مدرسې طالب د مور نه خفه کېږي او چې مور مې خفه نه شي. د مدرسې طالب د پلار نه خفه کېږي او چې پلار مې خفه نه شي، چې پلار ورته هر څونه سخت دی، سپکې سپورې خبرې وکړي دی ته خفه کېږي نه. که یو نیم پکې داسې وي د دې مطلب دا دی چې د په مدرسه کې تش الفاظو ته کتلي دي، د الفاظو په معنا نه دی پوهه. د استادانو سبق اورېدلی، د استادانو سبق پسې چې وروسته د هغوی کوم مقصد دی، کومه نظریه ده، هغه یې نه ده اورېدلې. دا په مدرسو کې قسم دی تربیت ورکوي. دا زه ستاسو بچو له تربیت ته ما سره دلته ماشومان تپوس ترې وکړئ، زه ورله تربیت ورکوم. ما د ماشومانو ته ویم خپلې مور سره کور کې کار کوئ، مور ته دا مه وایه ما له چی پخه که، ته وایه مور ته مور یې چی دله پخه کړمه.